बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځ درس په دې هکله دی چې په انګلیسي ژبه کې یو مفرد اسم جمع شکل ته یا فارم ته څنګه بدلیدی شي، یعنی how a singular noun is changed to plural form. یا څنګه بدلیدی شي یو مفرد اسم جمع شکل ته. نو دلته څه قاعدې دي، د قاعدو په اساس موږ او تاسو کولی شو چې مفرد اسم جمع شکل ته تبدیل کړو. چې هغه قاعدې په ترتیب سره ذکر کوو. نمبر 1. Some nouns usually take s for making their plural form. For example, singular noun book, room, pen. Plural noun books, rooms, pens. مقصد دا شو چې some nouns ځینې اسمونه معمولا ټیک اخلي اس، د اس توره آخر کې بعد د مفرد اسم وغواړي چې جمع ته بدل کړي، نو اس په کې اضافه کړي او جمع شکل ته بدل شي. لکه وای بوک دا سنګولر دی، یعنی مفرد اسم دی بوک، نو ته کو غواړي دا جمع شکل ته بدل کړي، نو آخر کې به اس اضافه کړي، نو په اس باندې جمع شو. بل کلمه مثلا دا خو مثالونه دي، او نور په ډېر اسمونه په دغه شکل باندې بدلولی شو. روم رومز، پن پنز. دا زموږ اوله قاعده شوه. دلته یوې نقطې ته باید زموږ او ستاسو پاملرنه وي چې هغه توري، هغه اسمونه چې په اف کې پی ټي تورو یا د دې په آواز غږ ساوند باندې ختمي، یا په اف کې پی ټي تورو یا په اف کې پی ټي ساوند، همدارنګه ټي ایچ ساوند، اف کې پی ټي ایچ ساوند یا تورو باندې ختمي. نو دا اس چې ورسره اضافه کوو، نو دغه اس به اس تلفظ کوو. لکه وای بوک بوکس، روم اوس په روم کې اف کې پی ټي توری نشته، نو دا رومز وایو، دا اس به زیډ تلفظ کوو. پن اف کې پی ټي کې نه دی، نو پنز وایو. هغه چې په اف کې پی ټي کې دي، لکه وای بوک بوکس، بوکس نه وایو، بوکس یا ټي باندې ختم دی، لکه کیټ کیټس، او یا په پی باندې ختم دی، لکه کپ کپس. نو دغسې توري، او یا په اف باندې ختم دی، لکه بیلیف عقیده، عقاید، بیلیفس. یا په ټي ایچ باندې ختم دی، کلات رخته وای، کلاتس. نو دا به اس تلفظ کوو. او که دینه غیر په نورو تورو باندې ډي باندې لکه روډ روډز وایو، ال باندې ختمو وال والز وایو، ام باندې ختمو روم رومز وایو، او یا مثلا په ان باندې ختمو پنز وایو، پنس نه وایو. نو دا دې ته باید متوجه شو چې اف کې پی ټي ایچ ساوندز آر لیټرز، که په دې باندې مفرد اسم ختمي، نو دا به اس تلفظ کوو. او نور چې کوم دي هغه به زیډ تلفظ کوو، او یا به آی ای اس باندې جمع کېږي، لکه چرچ ای اس باندې چرچ، هغه به آی زیډ تلفظ کوو، لکه چرچ چرچز. نو سی ایچ او ایچ او اس ډبل اس او ایکس باندې چې ختمي، نو هغه به بله قاعده ده، هغه به آی زیډ تلفظ کوو. دویمه قاعده زموږ دا ده، nouns ending in o, ch, sh, double s, x or z. هغه نمونه یا هغه اسمونه چې آخر توری اوی، آخر توری سی ایچ ساوندی، یا توری اس ایچی، ډبل ایسی، ایکسی او یا زیډی، دا بدلیدی شي. these nouns are changed to plural form. دا اسمونه بدلو منګه جمع اسم ته by adding es. نو دې په آخر کې به ای اس اضافه کې at the end of the noun. for example، د مثال په ډول کلاس، نو دلته اوس په دا ډول اس باندې ختم دی، څه وایو؟ کلاسز. نو په کلاسز باندې موږ او تاسو دا جمع شکل ته بدل کړو. یو بله کلمه ده واچ، د سی ایچ باندې ختم دی، څه وایو؟ واچز. یا مثلا داسې چرچ چرچز، اس ایچ باندې کې ختمي، مثلا ډش ډشز وایو، ډشز آی زیډ تلفظ کوو، آی زیډ. باکس باکسز وایو، باکس باکسز، یوازې اس نه اضافه کوو بلکې ای اس او آی زیډ تلفظ کوو. په دې ټولو کې دا ذکر شو.
او پوټیټو کوم چې په او باندې ختم دی نو ای اس اضافه کوو ای اس باندې جمع کوو خو دا یوازې زیړ تلفظ کوو پوټیټو ځکه چې په او باندې ختم دی پوټیټوز نه وایو پوټیټوز کویز دا په زیړ باندې ختم دی دا آخري زیړ ډبل کیږي ځکه یو سلابه دی او مخکې کانسوننټ دی د دې توري نه زیړ نه نو کویزز وایو نو دا زمونږ او ستاسو د مفرد اسم د جمع بدلولو هغه دویمه قاعده شوله په دویمه قاعده کې موږ څه وویل چې په دغسې خصوصیات ولري اسم آخري توري ای سی او ډبل ای سی همدارنګه ایکس سی زیډ ای او ای سی ای شي او اس ای شي نو هغه به په دغه شکل باندې په ای اس باندې جمع کوو بله قاعده موږ لرو درېیمه قاعده سم اف د ناونز exceptions ending in o ځینې نومونه دي چې هغه په استثنایي ډول یعنی سماعي دي همدغسې اورېدل کېږي اورېدل شوي دي د اهل زبان نه هغه سماعي دي هغې کې چې څنګه هغې جمع کړي هماغسې موږ جمع کوو نو څه وایي سم اف د ناونز as exception ځینې نومونه په استثنایي ډول ending in o چې په او باندې ختم کېږي or change to plural form هغه جمع شکل ته بدلیږي by adding merely اس یوازې صرف د دې مرلی معنا د صرف او یوازې اسم اضافه کولو یعنی ای اس باندې اضافه کوي دا استثناء ده at the end of them د دغه نومونو په آخر کې د دغه نومونو په آخر کې for example نه ده for example singular form څنګه ده پیانو هغه د موسیقي آله چې ده او باندې ختم دی نو څه وایو پیانوز ریډیوز ویډیوز نو دغه موږ په اس اضافه کړو دا استثناء ده نمبر 4 څه وایي رول نمبر 4 وایي ناونز هغه نومونه ending in letter y چې په y توري باندې ختمي preceded by a consonant چې په کانسوننټ باندې ختم دی لکه دا y باندې ختم دی مخکې ته کانسوننټ دی preceded یعنی سبقت ور باندې کړی کانسوننټ په مخکې راغلی دی څنګه preceded by a consonant or change دغه اسمونه تبدیلیږي to plural form جمع شکل ته by dropping the letter y دغه وای توری به وغورځوو د هغې په غورځولو سره یعنی به لرې کړي ایمیټ به یې کړي ډیلیټ به یې کړي and adding IAS at the end او IAS به اضافه کړي یا داسې به وایي چې دا وای په آی چینج کېږي او ES اضافه کېږي نو هغه نومونه دا دي بیبي ماشوم بیبیز نو وای په آی بدل شو ES اضافه شو فلای معنا مچان وای فلایز لکه وای مثلا چې زه روزمره 100 مچان وژنم I kill 100 flies every day دا چې کله نون شي نو فلای معنا د مچ او چې کله ورب شي نو معنا یې ده پرواز I fly twice to Dubai from Kabul to Dubai زه د جمعه کې 2 واره پرواز کوم بیا ورب هم استعمال دی شي خو کله چې دلته هدف نون دی نو چې کله نونی نو دا په وای په آی بدل کې او ایس به اضافه کې او چې کله ورب هم شي نو په سمپل پریزنټ ټنس کې د third person singular pronouns لپاره هم د قصې کیسه ده لکه IES لکه د he she it لپاره he flies to Dubai it flies to Dubai he flies to Dubai نو هلته به هم چې کله د third person singular pronoun کې وای په آی بدلېږي او ایس اضافه کېږي هغه خو په فعل کې دلته اسم کې هم دغه قاعده ده چې وای په آی بدلو او ایس اضافه کوو د country کلمه ده چې معنا یې ده مملکت وای باندې ختم دی مخکې ته کانسوننټ دی نو کنټریز وایو وای په آی بدلو ایس اضافه کوو یا داسې وایو چې وای ډیلیټ کوو ایمیټ کوو او آی ایس اضافه کوو پنځمه قاعده وایي ناونز ending in letter y هغه نومونه چې په وای باندې ختم دي preceded by واول چې د وای نه مخکې کانسوننټ نه وي بلکې واول وي or change to plural form دا جمع شکل ته بدلیدی شي just by adding s یوازې فقط اس اضافه کا او د دې په خاطر چې د وای نه مخکې واول دی وای از preceded by واول at the end of the noun نو د وای د اسم په آخر کې به یوازې اس اضافه کې لکه ډانکی معنا یو خره نو کو ډیری ډانکیز خره بای هلک بایز هلکان نو دلته وای نه مخکې واول دی نو یوازې اس اضافه شو شپږمه قاعده موږ ته وایي چې ناونز هغه نومونه ending in f/fe هغه نومونه چې هغه اسمونه چې په اف باندې ختمي او یا په اف ای باندې یا د دې ساوند دي غږی
لکه بعضې کلمات دي لکه جی ایچ چې کله اسم کې ولګېږي هماغه اف ساوند ورکوي. نو که چېرې اسمونه دغسې خصوصیات ولري په اف یا اف ای لیټرز یا ساونډز د دې باندې ختمي they are changed دا بدلیدی شي to plural form جمع شکل ته by dropping f/fe. نو دغه f او f e به ډراپ کې و به غورځي and adding vas او vas به اضافه کې at the end of the noun د اسم په آخر کې. for example knife f e باندې ختم دی. نو وایي مثلا چې ما 5 چاقوګان واخیستل I bought 5 knives ما 5 چاقوګان واخیستل. کاف خوسکه خوسندر یا خوسه کاف څنګه وای calves نو په وی ای اس باندې موږ جمع کړو اف هم د لري کړه. او لیف پاڼه د ونې پاڼه leaves نو پاڼې 5 پاڼې I need 5 leaves 5 white leaves 5 سپینې پاڼو ته اړتیا ده. اومه قاعده وایي some of the nouns ځینې نومونه as exception په استثنایي ډول ending in fe چې په اف یا اف ای باندې ختمي are changed to plural form جمع شکل ته بدلیدی شي by adding s and vas. کله په اس جمع کیږي او کله په وی ای اس. نو بره خدا د دې خصوصیت خدا چې په وی ای اس جمع کیږي نو پکې دا بل خبره راغله چې کله په اس بدلیږي کله په وی اس at the end of the noun اسم په اخر کې به اضافه کړي. for example د مثال په ډول hoop او همدارنګه د دې جمع hoops هم ویلی شو او همدارنګه د دې جمع hoops هم ویلی کېږي. hoop وایي څه کا د hoop معنا ده کړی یا حلقه. hoof کړی یا حلقه. hoofs کړی یا حلقې. نو اس باندې جمع کېدی شي او په وی ای اس باندې جمع کېدی شي. scarf معنا لوپټه یا د غاړې دستمال چې د هلکانې ګرځوي یا غاړې ته وایي ځینې خلک ګولي بند ګردن بند او لوپټې ته وایي scarfs اس باندې جمع کېدی شي او په وی ای اس هم جمع کېدی شي. رول نمبر 8 اتم نمبر رول وایي some of the nouns ځینې نومونه as exception په استثنایي ډول ending in f e چې هغه په f او f e باندې ختمي take only s یوازې s اخلي وی ای اس باندې ورکه یوازې اس. د اتم اوم نمبر کې خو موږ ویلو چې اس باندې او کله په وی او کله په وی ای اس باندې اتمه قاعده دا چې دلته به یوازې اس ورکه بلکې وی ای اس باندې ورکه. نو څه وایي some of the nouns ځینې نومونه as exceptions په استثنایي ډول ending چې ختمي in f or f e چې په f یا f e باندې take اخلي only s یوازې s at the end of the noun د اسم په آخر کې while they are changed to plural form کله چې دا اسم جمع شکل ته بدلیږي. مثالونه دا دي cliffs وایو cliff اف باندې ختم دی cliffs وایو. سیف صندوق د پیسو بکس د زیوراتو بکس. نو سیفس بکسونه چې هغه دوکانونو کې یا صرافي خانو کې چې محفوظ قیمتي شیان پکې ساتي او کلیپونه هغه چې جمع کړي نو clips وایي. نمبر 9 some nouns don't have singular form ځینې نومونه جمع شکل بیخي لري نه په انګلیسي ژبه کې هماغسې استعمالیږي جمع شکل د هغې نه کارول کېږي. they are always plural هغه همیشه جمع مفرد نه لري لکه جوړه شیان دي. singular they don't have singular form. for example د مثال په ډول glasses عینکې. نو ګلاس که ته نو هدف د عینکې نه هغه خو به شیشې ته وایي یا ګلاس د اوبو ګلاس ته وایي. نو عینکې که ته په کار یې ګلاسز وایي. او همدارنګه جامې جوړه جامې cloths او پینټس پتلون نو دا به جمع شکل کې وایي دې مفرد نشته. نمبر 10 some of the nouns can be singular and plural themselves ځینې نومونه په خپل ذات کې مفرد وي جمع وي نو هغه جمع شکل نه لري هغه بیخي لري نه نو چې هغه مفرد هم کارولی شي او جمع په کوته کې جمع کاری نو اس او اس او دا شی منه ورکوي. لکه مثال په ډول شیپ ګډ یا پسه. نو که ته وایي مثلا چې ما 15 پسان خریداري کړل I bought 5 sheeps باندې وایي. ډیر هوسۍ ډیر. وایي مثلا چې I killed 5 deers باندې وایي 5 deer. fish یا وایي مثلا چې ما ښکار کړل 10 ماهیان مې ښکار کړل I hunted 10 fishes باندې وایي. نمبر 11
some of the exceptions are also following. ځینې استثناءات دي چې هغه په دې قاعدو په اساس نه جمع کیږي او هغه خپل شکل لري، لکه مستر. د مستر کلمه دا ادبي کلمه ده او د شخص لپاره ورکول کیږي، د فامیلي نوم نه مخکې لګول کیږي ټایټل دی، لکه وایي مثلا مستر فرهاد، مستر ضیا. دا خو جمع کې مسرز وایي، مسرز. نو که ډېرې کسان ډېرې مسرز وایي. او آکس دغه قاعدې په اساس نه جمع کیږي، نو آکس غویي ته وایي، آکسن یې جمع ده، نو په وی ای اس او آی اس او آی ای اس باندې نه جمع شوی. او مس څه ته وایي؟ مس د هغې جلۍ نوم دی چې واده نه یې کړی، پیغلی، نو د هغې د فامیلي نوم نه مخکې لګول کیږي، لکه مس زینب، مس زینب. مس به وایو، میم زیر سین، مس زینب، مسز. او دا جمع شو. نو دا زموږ استادو د 9 ورځې درس و او خدای دې وکړي چې د شاګردانو سم زده شوی، کوشش یې پکې کړی.